کومو کسانو چې د بینظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړی دی یا دوباره اندراج کړی دی نو په دې کې به ځینې کسانو ته روپۍ نه میلاویږي نو هغو په 8171 باندې خپل سټیټس چیک کړی دی یو دوه سټیټس چې دي هغه زه ستاسو سره شیر کوم نو هغه د نوي کسانو دپاره هم دي او د زړو کسانو دپاره هم دي چې تاسو په دې باندې پوه شئ سبا ورځې تاسو ته مشکله چې ده دا جوړه نه شي نو دا ویډیو چې دا راواخلئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي ځکه زیاتر غریبانان دي چې هغو ته د دې خبرې پته نه لګي او موږ ته په کمنټس کې چې دی بار بار سکرین شاټ چې دی دا رالیږي او په ځینې سکرین شاټو باندې چې موږ ویډیوګان جوړ کړی هغه ویډیوګان چې دي دا تاسو ختم شي او دا لایک شیر پرېږدئ دا د ویډیو ورکوئ په دې باندې پیسې چې دی دا نه راځي دا لازم ورکوئ نو ځینې کسان ته راځي دا نوي کسان ته راځي چې کم نوي کسانو رجسټریشن کړی نو هغو ته دا قسمه لیکل راځي نو چې دا کمې کسانو ته راځي نو هغو ته به روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي هغو ته لیکلي دي آپ کا ڈائنامک رجسٹریشن میں اندراج ہو چکا ہے اور ستا په ډاینامیک دغه کې چې په هغې کې رجسټریشن شوی دی دا چې کوم د بینظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړی دی وایي آپ کفالت پروګرام کې لیے اهل نہیں ہے آپ کا اگلا سروے بیا تاریخ ورکړی دی بلې پلاني تاریخ باندې چې دی ستا به دوباره سروے دا سروے به کېږي دا رجسټریشن به کېږي او د هغې لپاره به ته په ارامبیو شناخته کارت کومه طریقه چې تاسو زړه کړې وه نو هغه طریقه به دوباره کوئ نو دې کسانو ته چې دی دې ته به روپۍ نه میلاویږي چې کومو کسانو ته دا لیکل راځي او کوم تاریخ یې درکړی نو په دې تاریخ باندې به تاسو دوباره رجسټریشن کوئ د هغې نه مخکې چې دی تاسو هسې منډې ترړې مه وایئ او دفتر ته مزه په دفتر کې چې دی رسمه جوړوئ ځکه تاسو ته دا روپۍ نه میلاویږي 2 کاله به تاسو صبر کوئ چې کم تاریخ لیکلی د هغې تاریخ نه وروسته به تاسو دوباره چې دی دا به رجسټریشن کوئ دغه شانتي یو بل دی هغه زړو کسانو ته راغلی دی زړو کسانو ته راغلی دی په هغې کې لیکلي دي اردو زمونږ لکه کمزوري ده خو تاسو به پرې پوه شئ چې ده څه ووي اگر آپ نے بینظیر کفالت کے قسم وصول نہیں کی تو اپنے ضلع میں قائم ادائیگی مرکز جا کر رقم وصول کرے آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا گھرانہ ڈائنامک سروے کے نتائج کے مطابق آپ آئندہ بینظیر پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے لہذا رواں مالی سال 2025-26 سے آپ کا بینظیر کفالت کا مالی امداد روک دیا جائے گا آپ کا اگلا سروے بیا تاریخ ورکړی دی تاریخ تاسو ټول ته به دا راغلی چې کومو کسانو ته دا راغلی اپوي نو دلته کې تاسو ته لیکلي هم دي چې روپۍ راغلي روپۍ راواخلئ او بیا درته لیکلي چې اهل نه یې نو ځینې کسان دا ډېرو کسانو سکرین شاټ رالیږلی او دا ډېرو زړو ته راغلی دی لکه کوم چې زاړه کسان دي هغو ته راغلی او دوباره اندراج کړی دوباره اندراج کړی نو هغو ته دا راغلي وایي که ستاسو قسط پاتې نو که ستاسو زوړ قسط پاتې تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ په ځینو علاقو کې چې دی میلاویږي او ځینې کسانو راغستې هم دي نو تاسو هغه خپل قسط چې دی هغه راواخلئ نو که چا نه یې راغستی راواخلئ خو د آینده لپاره چې دی ته د دې لپاره لکه آینده چې کوم دغه قسط راځي بل نو د هغې لپاره ته ایل نه لکه اوس چې کوم د ستمبر راځي نو دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي دې زړو کسانو ته دا روپۍ به نه میلاویږي دا به اوس نوي کسان چې دا به د دې په ځای رادننه کېږي نو ته به اوس دا کم تاریخ چې تا له درکړی دی د 2026 له درکړی دی دله یې 5-20 ورکړی 2026-5-20 لکه د مۍ شلم تاریخ چې دی دا ورکړی نو دی به د دغې تاریخ نه وروسته دوباره رجسټریشن کوي چې کله تاسو رجسټریشن وکړئ او تاسو ته وایي چې اهل نه یې نو تاسو به 2 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ چې کله تاسو اهل شوئ نو بیا به تاسو 3 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ چې 3 کاله ستاسو وشو 3 کالو پورې به تاسو روپۍ اخلئ د 3 کالو نه وروسته به رجسټریشن کوئ که رجسټریشن ونه کړو نو ستاسو روپۍ چې دي دا به بندېږي نو دا د ټولو دپاره دي او ځینې کسان بیا تنګول کوي نو تنګولو ته به دې کې ضرورت نشته دې دواړو ته چې دی روپۍ به نه میلاویږي